السلام علیکم دوستانو، زمانو عمر خان او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل عمر خان ټي وي. زما نننۍ ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده کوم چې دا وخت کې په پاکستان کې موجود دي، د هغو خروج او اقامې سیوا نه شوې د اوسه پورې. تاسو به ټوله ویډیو ګورئ او ویډیو به لایک کوئ، شیر کوئ او زما د یوټیوب چینل به ورسره هم سبسکرایب کوئ. نو البته تاسو ته انشاءالله زه په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو انشاءالله اطمینان ولرئ. انشاءالله ستاسو اقامې به هم د خیره سره د خادم الحرمین الشریفین حفظ الله په حکم سره انشاءالله دا به سیوا کیږي بغیر د پیسو نه د 31 جنوري پورې. ودې کې به انشاءالله تاسو ویډیو ټوله وګورئ او ویډیو ضرور لایک کړئ. دوستانو ګورئ، دوستانو دا وخت ډیر ملګري موجود دي پاکستان کې یا افغانستان کې یا نورو کم ملکونو باندې پابندي و دغه خروج او د کې اوسه پورې اضافه ونه شو. وجه څه ده؟ ګورئ دوستانو، په جوازات نم دقه یو سوال دی چې یاره زمونږ اقامه به کله سیوا کیږي. هغو دقه جواب ورکوي چې اټومیټک طریقې سره کیږي، تاسو صبر وکړئ. ګورئ دوستان، تاسو ته خدا پته ده چې دلته کم اعلان چې دلته ملک یا کینګ خادم الحرمین الشریفین کم اعلان وکړي هغه حرف اخر ده، خو تاسو ته پته ده که نه، هغې باندې عمل کیږي. اصل مسله څه ده دوستانو؟ اصل مسله دا ده چې ګوره جوازات وزارت داخله دا ګوري چې یاره څومره خلکو انټري وکړه، د هغې مطابق هغو خروج او دم سیوا کوي، اقامې تمدید کوي په ارام سره. په یو ځل هم د هغو کولی شي، لیکن په یو ځل کې په دنیا په لکاو خلک په یو ځل باندې راځي. دلته د قرنطین مسله ده، یو ورځ هم قرنطین نه دی دوستانو، 15 ورځې قرنطین دی. نو دا لکه مسله به بیا پیدا شي که نه، او د کم د کرونا اس او پیز چې دي په هغې کې به مسله پیدا شي، نو هغو ګوري. نو ما تاسو ته په مخکې ویډیوز کې مې ویلي چې دوستانو تاسو په خپل اقامه او خپل خروج او د چیک کوئ. زه تاسو ته په ډسکرپشن کې خپل نمبر در کوم، د واتساپ نمبر په یوټیوب چې زموږ هم ډسکرپشن دی، هلته تاسو ته خپل د واتساپ نمبر در کوم. د کم ملګرو چې خروج او اقامې تمدید شوي دي هغه هم خپل اکسپیرینس زموږ سره شیر کړئ. او د کم ملګرو چې نور تاسو څه قسمه مسلې یا زما لایق څه سوالي، نو هغه هم تاسو زما نه کولی شئ. دوستانو انشاءالله بې فکره اوسئ، د خیره سره د الله رب العالمین فضل و کرم سره به الله پاک به تاسو په خیر خیرت سره انشاءالله راولیم دلته، او بې فکره اوسئ. انشاءالله ستاسو اقامې او دا کم ملګري چې دا وایي چې راسې نه چې زموږ خرج ولم یعود مرتکب شو، بیا 3 کاله پابندي په موږ باندې ولګي، هېڅ هم نشته. انشاءالله دوستانو دې کې به اضافه کېږي د خیره سره، او تاسو به د خیره سره انشاءالله په خیر خیرت سره به راځئ انشاءالله. مهرباني، جزاک الله خیر. الله مو خوشحاله ساته.